پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه څه کله د دې خبره تاسو شو د مشرکانو د کافرانو ول بچیان به کوم زیات جنت کې وي که جهنم کې وي. پیغمبر علیه السلام ته صلی الله خبر د کوم دو عمل کولو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدی خبره کې سکوت په کور د چپ پته کې دل خدي د مار کې جهنم ته یا جنت ته سیدا متفق علیه. بس سکوت ورکې ډیر خدا نور جهنم ته سیدا ممکنه ده امتحان به نو خستل شي یا به جنت ته سیدی جنتیانو به خادمون یا به اعراب کې اوسیږي. مختا الفصل الثاني دویم فصل ده. دویم فصل کې عن عبادة بن الصامت عبادة بن صامت سے کی روایت ہے. وہ فرما رہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قائد جهان نے فرمایا ان اول ما خلق الله القلم طولنا ولا لا طلب مخلوق چې پیدا کړی دی قلم پیدا کړی ده. فقال له قلم تيوي چې اكتب وليك قال كلام ما اكتب چې وليك ما اكتب وګوره د متکلم صيغه ده ما اكتب تپوس کوي. قالوا فرمل چې اكتب امر صيغه ده کنه اكتب القدر تقدير وليك يعني چې اخره پرې کیدون کې دا ټول وليك. فكتب ما كان ويلكلو هغه څه شوي دي ښه لکه اوس څه شي دي مونږ مخته وما هو كائن او څه کیږي قیامت پرې دا ټولي ولیکلو الى الابد تر همیش پورې. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب اسنادا سند په اعتبار سره شده اسناد مناسب د حدیث ذکر کوي د اسناد ال شي صحیح ده نه دي اعتبار سره غریب د غریب نه یو سړی ذکر کړي صحیح ده دا مطلب ده غریب پښتو له غریب فقیر ته نشي صحیح ده د حدیث اصطلاح ده. د دې کې څټولونه اول الله تعالی شی پیدا کړی قلم پیدا کړی بل ځکه حدیث کې راغلی پیغمبر سن څټولونه اول الله په دې نور پیدا کړی ده همدا شنور شونه په باری کې راغلی الله تعالی مثلا پلانکا شاول پیدا کړ د عرش وغیرہ په دې خبره کې څه خبره نشته کله کله خال دیای کنه څټولونه اول دې کې مودا د کون جوړ کړ د حالانکه ټولونه اول خدي وته ځای خسته وکنه به د سی ویل څټولونه اول مو ځای وخستو به مو ټولونه اول دې کې د کون جوړ کړ کسي اول شای نه ذکر دي دا مطلب نه چې بس د کون اول نمبر صحیح ده واشټی تعالی تعالی اوله کې د پیغمبر سمول نور پیدا کړ به قلم پیدا کو به شو لیکلو تقدیر و درات شی ولیکلو ټیک شو کنه د شی نور شون به اول پیدا کړ یو شاید بل په نسبت باندې اول کیږي کنه زدي کور کې ټول نه اول وسیدل تر کې کله اول وسیدل ورونو ته د خو مشر ده کنه حالانکه د نمخ کې پلور نه کې وسیدل هغه ته وسویل اول نه او خور خاتم شو کنه ځکه ځون ته والد کله کله یو سړی شای خایس د اول د منه زور نه د سر اختیار اول وي واسه نسبت به اعتبار سره اول د صدا دی پلان کې شینه اول ده. وعن مسلم بن يسار مسلم بن يسار سے من روایت قال دا فرمای سئل عمر بن الخطاب عمر بن خطاب سے من تاسو شو دا ټکه خال څنګه عمر بن خطاب ما یا خطاب دا څنګه شونه خطاب توي سره د خاکنه عمر بن الخطاب توي بن زبر ده نه خي بن خطاب نه ده. عن هذه الآية دي آية مباركة شونا تپوسو کچھ دی آیت څه مطلب ده وإذ أخذ ربك من بني آدم سکله خدای پاک واخستله د بني آدم من ظهورهم دی هغه مليون ذریتهم دی هغه اولاد څه معنا آدم علیه الصلاۃ والسلام خدای پاک وادي نعمان ته بتلو کنه وادي نعمان ازي کې ور باندې خپل شون مطابق لوسي تیر گو معنا القای په پر ملا بیا د آدم علیه السلام شون څو قیامت پر اسمره انسانون څه پیدا کیدون کی دا ټول د منګای په شکل کې رجاوات شول ماغه خبره کوي. عمر سره نشو تاسو کاندي ایت مبارکه سې دي څه مطلب ده قال عمر سیبل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يسأل عنها مو في انبار سره تاسو کړو دی ایت مبارکه غنه چې تاسو کړو وقالو فرمل شي ان الله خلق ادم الله په سکل ادم علی السلام پیدا کړو ثم مسح ظهره بيمينه بل سره غمل یاد سي مسح کړل لوس بس تیر کې فاستخرج منه ذريه انا غول ټول اولاد را پیدا شول روه تلسیده فقال الله هو پرمل خلقت هؤلاء للجنه دا خلق مجنت د پر پیدا کړی شرایط څه وکي دسي وبعمل اهل الجنه دول عملون بجنتيون ولو يعملون كيب ثم مسح زوربه بلوستر کړل فاستخرج منه ذريه نور اولادنا را پیدا شولو روته فقالوا خلقت هؤلاء للنار د جهنم د پر پیدا کړی دی وبعمل اهل النار او جهنميون ولکرون بکی يعملون. فقال رجل يسري ویل یا رسول الله کله د سی خبر یواله نشي د بجنتیون د بجنتیون کې دی شي مو بجنتیون سیټ کې اوس پاته لګیا یا بجنتیون سیټ کو بیا عمل نه کو ففيما العمل یا رسول الله نه عمل ته به ضرورت ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمایل ان الله اذا خلق العبد للجنه کله سره خدای